بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا یو ملګری ته پوښتنه کړه دا سکه ته سجدي کې د رکوع ول تسبیحات وای او رکوع کې د سجدي ول تسبیحات وای آیا دا المز کیږي کنه کیږي؟ رکوع کې څه د سجدي ول تسبیحات وای یعنی رکوع کی سبحان ربی العظیم پکور دا اور سجدے کی سبحان ربی الاعلی پکور دا یو سړی سبحان ربی الاعلی پوزوی سبحان ربی العظیم وی یا سبحان ربی العظیم پوزوی سبحان ربی الاعلی وی المنز کیږي المنز خرابیږي نه او نه دی واجب نه سړی باندې سجده سهو واجبېږي. یو ملګری تاسو کړه دا کچې د سړی نه په ویترو کې دعای قنوت پويش ولا وای نه اله آیا دې د المز کیږي کنه کیږي؟ نو ویترو کې سوره فاتحه ویلو سورات ویلو الله اکبر سره بل سونه چکی دعای قنوت پوي کچې د دعای قنوت ونهلو رکوع ته لوړلو اخیری کې به سجده سهو وکي او که سجده سهو ونه کړل المز نه ده شوا دا به بیا دوباره راګرځي. د یو ملګری ته پوښتنه کړه چې کچې د سړی دوی سجدي دی وا سجده وکړه ایوونه پویر شولا آیا دا المز کیږي کنه کیږي؟ دوړه سجدي فرض دي او ته یو فرض پاتې شي نو هغه سره المز فسیديږي نو څه چوي وا سجده وکړه او وای پرېږده ولا المز فسد دا به دوباره فرض کوي. یعنی سجده سهو او تکفینه ده. ته یو ملګری ته پوښتنه کړه دا کچې ته یو سړی څلور رکعات المنځ کې په دویم رکعات باندې کوم نستای ده څنګه ته قاعده اوله یل شي داونه پویر شولا آیا دا المنز شو ده کنه ده شو دوباره بیرګځي؟ څلور رکعات المنځ کې په دویم رکعات باندې نستای دي ته قاعده اوله یل شي دا واجب ده او کچې د سړی دا ونه کړل ډایرکټ دریم رکعات چک شروع کینه نصر او تحیات ده نو چونکی دا سجده سهو ور باندې لازم ده ځکه واجبونه پوری شونو او که یو سړی چک شو بالکل ودرې دلو دریم رکعت کې او دریم رکعت ودرې دو بیا رکینستلو بیا الموز بالکل فاسد ده د الموز بیا راګرځي. یعنی په دریم رکعت باندې نستای واجب ده دو کې نه نستلو چک شورو نو سجده سهو خبر باندې لازم شو اسیا او کدی ته پاتې وری د سموت نستای پکورو نو ویلړولی نه بیا رکینستلو چونګه ځکه کې قیام فرض ده نو فرض نه دوه پاس ورولو فرض پوت شولو نو د الموز فاسد شولو د الموز به دو سار نه کوي دوباره. یو ملګری ته پوښتنه کړه چې ته یو سړی څلور کو فرض دي یا نافل دي قاعده اوله کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله پر په تشهود یې به بچیږي کایو سړی دی باندې زیات ولا وکړو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد زیات کو آیا د الموز شو ده کنه ده شو چونکی تشهود راسي الموز یې واجب دي او دی باندې زیادت کول دا تخیر رسی په واجباتو کې او تخیر رسی په واجباتو باندې او زیاتواله راولو په دې باندې نو سجده سهو لازم ده سجده سهو به کوي نه کړله المزینه ده شوا. یو ملګری ته پوښتنه کړه چې د سړی قاعده اخیره کدوارو کوته دي اخیری قاعده ده کڅلور کوته دي په څلورم کوته دي نسای ده اخیری قاعده ده قاعده اخیره کې تشهود وایلو او هغه نه بعد پنځم رکوته چک شورو یا په دوه رکوته کې لکه سبای ول الموز د دریم رکوته چک شولو او دا یود شولو چې زغه پنځم رکوته چک شوی یا دریم رکوته چک شوی آیا دې ته بیا دوباره نه سای پکور دا کسلو وړول دي سار نه الموز کول پکور دی دا کچې ته سړی ته دا یود شولو چې ز پنځم رکوته چک شوی او اوس کې ته د شپې یعنی پنځم رکوت ولا رکوع نه ده کړه او سجدي ته لوړ نه ده دو بالکل بیا دوباره رکن نسل شي رکیدنی او اخیری کې د سجده سهو وکي اندازه غدرم رکوت زکم چک شو دا رکیدنی سجده سهو وکي کچې د یعنی پنځم رکوت رکوع او سجده هم وکړه اوس کې د شپږم رکوت سره ملو کی او اخیری کې د سجده سهو وکي څلور رکوت به خپل مشید واره رکوت بنا فل شي. دغه ملګری ته پوښتنه کړه چې کچې د یو سړی په ویلوړي باندې وبس کی آیا د په ویلوړي باندې وبس کل جایز دي کنه دي جایز بغیر دی عذر په ویلوړي باندې وبس کل جایز نه دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت نه دي عذر هغه ډیر عذرونه کېدل شي خپای خوګ دا
کینستای نشي، چیکړ دا کینستای نشي، سبیل دا ګلوس سره تړل شو دا کینستای نشي. بهرال ډېر طریقې دي، زمزم وبدي اخر کې سکومي پوت شي، اپ ویلوړي باندې وسکی یو څو زینې د سي عذر کی ویلوړي د سکاشي بغیر د عذر او بس کل ندی پکوره. یو ملګری ته پوس کړه چې ته بازار کې چیکړی وي او چیکړی دی په چوته ولې کېدلی آیا دا کپڑے بده وینځي کنه بوینځي. نو اې دې два صورتونه یو صورت د سیده سی وای لکه دا کې برونه ډیر زیات کیږي او چیکړی ارته موجودي او دې سړی په ازو باندې تلل رتل ډیر کیږي. نو بس دا سړی کبه پچی نه وینځي هم ټیک ته وي دي ته عمومي بلوای رشي خلاصایونه نه کیږي. او که یو د سی وطن د تاسو کې ارته برون هم نه کیږي او دې سړی هغه چیکړو باندې تلل هم زیات نه ده. لکه سری کې ویراله بالکل هغه سری کې ولا زوی بوینځي درې بری او که به سړی ته شاک ته سمو ته پاتې نشته کوم ځای به خچانوي نو څه کوم ځای باندې دی یقین شو هغه د درې بری وینځي او ودی خيزي بس داغه کپڑے صفو شولې. تو ملګری ته پوس کړه سو موبایل کې قرآن پاک تلاوت کول شي کنه شي کولا. نو موبایل کې چې د ټچ سکرین ولا موبایل لا هغه کې ته قرآن پاک چوله دا او داس سی بالکل تلاوت کول شي که او داس نه وي ته قرآن پاک کې تلاوت کوي او د ټچ سکرین ولا پونی به ته سکرین ولا غوتی سره اړای دا جایز نه دی ویلي سبي او داسا غوتی لګول قرآن پاک د څه څه به هی قرآن پاک دا نو دی باندې غوتی لګول نه دی پکوره. یو ملګری ته پوښتنه کړه چې د موبایل کې قرآن پاک هم وي تصویرون غاني بجاني هم دی کی آیا دا او کې چول پکور دی کنه دی پکوره جایز دی کنه دی جایزه. نو موبایل کې تصویرات اور ویډیو فلمونه ندي چول پکور دا جایز ندي. قرآن پاک ورکی چای جایز ده او که چوله کې تصویرون او قرآن پاک ارزوله په ځای باندې نو قرآن پاک ور سره چوله شي خیا غزون د خپل ګونو ده. یو ملګری ته پوښتنه کړه آیا خځې میسواک ویل شي کنه شي ویلا بالکل لکه څنګه نرینه سره میسواک ویل شي اندازې زنانه هم میسواک ویل شي او ته جایز ده. ملګری ته پوښتنه کړه آیا 400 سره او داس متیږي کنه متیږي. نو هر هغه شای چې هغه نشه پیدا کوي هغه سره او داس متیږي